السلام علیکم ملګرو، څنګه چې له خیر برابر یې. مفتی سلمان صاحب یو لطیفه کړله، تاسو باندې تاسو به کتلي مې هو، تاسو بیا م وګورئ، ډېره زبردسته ده. تاسو وګورئ چې غاړه څوک تازه کوي دې به څه مطلب وي. موږ اکثر غاړه دې څه مطلب دی. تاسو وګورئ دا ویډیو. مفتی سلمان صاحب نن سبا ډېرې ښکلې ښکلې خبرې کوي. هره ویډیو ډېره د حقیقت نه ډکه خبره کوي، هره خبره ډېره خوږې خبرې کوي. تاسو دا ویډیو وګورئ چې سلمان صاحب دا واکشی ولا اکه دا مطلب یې څه دی. ابي زه مې دا کړی لطیفه کوم ده، لطیفه کوم بیا بس کو مشهور لطیفه د مخکې یو انټرویو وه دا پی کې ټي وي چې شروع کېدو که نه دا اسلامیک چینل اول لومړی انټرویو په دې باندې ما ایاز مولي صاحب ورکړی و، تاسو ته یاد شي په اردو ژبه کې اوس هم شته تقریبا د ملګرو سره شته. په هغې کې ما یو لطیفه کړې وه او داسې کار شوی و د ټوخي باره کې خبر رایاد شو، غاړه تازه کول. وایي یو مولي صاحب ته خپل مقتدي وي، دا مقتدي بابړ نوم څه بابړ تېره داسې کار دی که ته ډېر ظالم یې. مسلمان ته روزانه د اسماعیل نوملې، د ابراهیم نوملې، د اسحاق نوملې او پته نه لګي کم کم سړي نوملې او زما نوم دې چېرته وانهوست په دې تلاوت کې په مانځه کې. د ما څه ګناه کړې؟ ما ته خپله ګناه وښایه. هغه دې تا ګناه نه ده کړې، خو اصل کې هغه ماله 10 درهمه راکېسو. کم سړی چې خپل نوم غواړي په تلاوت کې نه هغه ماله 10 درهمه راکړي نه زه پکې د هغه نوم استاد زاړه شانتې وکنه بس چلو چې اوس بس چانس دی، دا اوس د شوړې د والو ټایم دی. بس نو ته هغه خو ماله 10 درهمه راکوي، د ته څه راکوې نه زه ستا بابړه ستا نوم څنګه والم؟ دا دا څه خبره ده شپېته خو به درکړم او دې ټیک ده که نه بس شپېته درهم یې وله ورکړي او ستا ایثار مانځه کې ولاړ دی ولا الضالین یې ویلی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امین. اوس شروع شوی دی یا ایها البابر انت کلب کبیر وليس لك في الجنة الا زمهریر. دا اوس شاته یو قاري صاحب پسې ولاړ لکه ځان چې ولې ساده شان دی که نه. هغه وایي چې دا بابړ دا ړې خو په قرآن کې نشته چېرته، د ځان نه ړي وي په قرآن کې راج ته وړا خو نشته که نه، ځان نه وي نو هغه پسې هسې حالانکې هغه بابړ طلاق ته پته نه وه چې هغه ما ته کنزل کړي. ورته یا ایها البابړ ای بابړه انت کلب کبیر، ته ډېر غټ سپی وليس لك في الجنة الا زمهریر، په جنت کې ستا ځای نشته، ټول نه خطرناکه زمهریر کنده چې ده یخه کنده د هغه ستا ځای. نو شاته چې قاري صاحب ټوخی وکړ هغه ته پته ولګېد څوک هوښیار راپسې ولاړ دی، بس اواز یې وله ورکړو یا ایها المتنحنح، ای غاړه تازه کوونکې لا تتنحنح، غاړه مه تازه کوه. ان لی 60 درهما، ما له بابړ 80 درهم راکړي دي، نصف لی و نصف لک، نیمې زما او نیمې ستا. و ان هذا قوم لاهقون، دا شاته راپسې ټول جولاګان ولاړ دي په دې نه پوهېږي. الله اکبر په دې ولې لمونځ ختم. نو غاړه یې څوک تازه کوي دې څه مطلب وي؟